نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم سورة الروم يوشتم پارا يوسلوشتم نمبر آیت فمکرو کو کید اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیان شو فدیرو کو کہ ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیانی اللہ پاک فرمائی پدی مکی مشرکان باندې کوم عذاب او تکلیف راځي د قحط په صورت کې یا د باران نوریدو په صورت کې دا د دوی خپل بد عمل کفر او گمراهی ده او کداب د مکی مشرکان د پخوانو قومونو هلاک شدو په کلو باندې تیری پکار د چې د هغې نه عبرت والی او د شان کفر نه دوی توبهګار شي ایمان نو بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک پر ذمہ داری بجانے چې په دې خپل دین باندې ثابت قدم اوسېږه وړاندې د هغې ورځې نه په دې ثابت قدمي همیشه والی اختیار کا چې هغه ورځ د قیامت راشي په هغې کې به ټول خلک د یو بل نه جدا جدا شي د حساب کتاب دپاره یعنی دا قیامت ورځ نه وړاندې چې څومره ژوند دي وي دا ټول په دې دین باندې برقرار تیر کړي بیا د انسانانو په دنیا کې چې چا کفر کړی دی وبال د هغه دی نقصان د هغه دی او چا چې ایمان نه وړو او عمل یې د نیکیو کو نو د خپل ځان دپاره فایده ده بل چاته فایده نشته یا چې چا ایمان وروړو د هغې دپاره د الله پاک د طرف نه فضل او بیا الله پاک د خپل وحدانیت دلیل بیانوي چې زما د قدرت نښې په تاسو باندې هواګانې راولي تاسو ته د باران د راتلو خوشخبرۍ درکوي چې باران را روان دی بیا د دې نه بعد الله پاک په تاسو باندې باران راولي په تاسو خپل رحمت نازل او په دې فضل د الله پاک یو فضل دار چې تاسو کشته چې تاسو پکې سفر په سمندرونو کې کوئ دا د الله په حکم باندې چلی د پاره دې چې تاسو ایمان وروړي او د الله پاک شکریا ادا کړئ بیا خپل قانون ذکر کی الله پاک او نبی علیہ السلام د تسلی ورکړي چې ستانه وړاندې مو پیغمبران لېږلي هغوی د خپلو قومونو ته د الله پاک د وحدانیت دلایل بیان کړي لیکن چې کله قومونو ونه منل نو بیا موږ هغوی له سزا ورکړه هغوی موږ هلاک کړل نو مجرمانو له سزا ورکول الله فرمای دا زمون قانون دی او د مؤمنانو مدد کول دا زمونږ قانون دی مثال سره کوم ملګري مؤمنان دي الله فرمای زه به امداد وکړم او چې کوم د مکی مشرکان دی ایمان نه وروړي دي باندې به زه عذابونه راولم بیا الله جل شانه فرمای چې هواګان راولم په دې هواګانو په اسمانونو کې درنې درنې اوریځې روانې بیا چې الله پاک چرته غواړي دا اوریځ په اسمان کې خوره شي دا اوریځ بیا ټوټې ټوټې شي چې غیر چاپېره کله خوره شي نو د دې نه باران ساس کې را روان شي بس اسمان کې اوریځ راوستل هوا راوستل اوریځو نه باران راورول دا د یو الله قدرت دی په دې کې ورسره څوک ملګری نشته بیا چې الله پاک چرته غواړي هلته باران وري دا د الله خوښه عجیبه نظام دی تاسو ته کله کله احساس کېږي
کله باران یو ځای کې باران یو لږ مزل کې خو باران مخکې ورځ کې ورځ پرې درتم لاره باندې یو ځای کې داسې باران ګیر کړ چې جامې مکمل لمدې شو تر دې چې هغه رومال یې په سره مې نچوړ ټول خلک ګاډي سیټ ته شي دومره تیز باران او چې 15 منټه 10 منټه انتظار نو کوو هغې نه بعد ګاډي م روان شو زم روان شو یو 10 منټه مزل چې مې وکړو ځمکه مکمل اوچه د سره ساس کې نور شو نظام د الله دی چرته باران غواړي ویوري او چرته نه غواړي دا د الله د یووالي نښه ده که دا چېرې بل چا ورغلو دا طاقت خو بل چا سره نشته او بیا الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي دې مشرکانو باندې موږ هواګانې راولو فصلونه ولا باران سره زرغون خو نعمتونه ورکړو خو چې کله ترې نعمت والو دی بیا ناشکري او کفر شروع کړي او بیا الله پاک د کافرانو مثال ورکوي د مړو سره او د کافرانو مثال ورکوي د کڼو سره کافر پشان د مړي دي په پیدا نه اخیستلو کافر پشان د کون دي په پیدا نه اخیستلو کافر د تشبیه کو سيزونو سره ورکړل شي یو مړي سره یو کون سره چې سړی کله مړ شي د دنیا د ژوند د پیدې اخیستلو ټیم ختم شو که ایمان یې راوړو اوس به پیدا ورکوي او که ایمان یې راوړي نه اوس دته څه پیدا دې ځای کې نه میلاوي کافر پشان د دې مړي اوس کافر د مړي پشان دي نو دی مشابهت د کافر د مړي سره دی علما فرمایي دا مشابهت یو وجه غواړي سکه مشابه د مړي پشان پسکه بیا علما فرمایي چې د دې مشابهت د دې کافر د دې لون د دې کون او د دې مړي سره په پیدا نه اخیستل کچری نه اوریدل شي نو مړیم نوري او وې بچ کافرم نوري ګونم نوري او کافرم نوري بیا خو کافر غوونه شتا کار کوي لکه تاسو ته مخکې دا درس تفصیلا ذکر شوی و چې کافر ابو جهل مثال غټ کافر نو غوونه خو سم وګونه کار کو خبره د دنیا خي اورېدي کافر خو مزیدار ټیک ټاک د صحت لحاظ سره وګونه سمو سترګې سمو نو کافر اورېدل کوي او مړې نه کوي نو بیا مشابهت پیدا نشي نو مشابهت به ال راشي چې کافرم اورېدل کوي او مړم اورېدل کوي کافر پیدا نه اخلي مړم پیدا نه اخلي کافر د قران وخت ترسي او نیمن مړی تم قران وخت ترسي خداغه د منلو زی ختم شي اوس بس پیدا واغ نو پدې چې کوم د پیدې دا تذکرہ دا تذکرہ د پیدې د منل عدم انتقاد دې ته ویل شي مشابهت د کافر د مړی سره او مشابهت د کافر د ګون سره په عدم انتقاد چې دې پیدا نه اخلي کافرانم اوري مړم اوري کافرم اوري مړم اوري کافر پیدا نه اخلي مړم پیدا نه اخلي او پاتې شو د ګون مثلا نو ګون په ډېر قسمونه بعض سړی پوره ګونی سم نه وي او بعض داسې چې لګي لګي خبرې اوري چې تیز आवाज وته کې بعض ووري چې دې کله مکمل در تشای نو یو طرف ته ګون دې سم دی او بل طرف ته الدا وګونه کارم نه کوي او شیم کړه نو پدې کې پیدا نه نو پدې کې مشابهت د کافر د دې مړ سره د دې ګون سره په عدم انتفاق او بیا الله پاک نبی علیہ السلام تو فرمایي چې ته هدایت رندو تن شي ورکول نو دې کې مسله د کافر د ډول سره په پیدن اخستل کې مشابهت بیا الله جل شانه د خپل وحدانیت دلیل ذکر کوي چې تاسو پیدا کړي د یوې کمزوري نطفینا بیا می تاسو د کمزوري وال نه بعد ځوانه ته رسول او د ځوانه او د قوت نه بعد می واپس کمزوري کې او بډاګان می کوي مدد الله جل شانه د یو والد دلیل بیا الله پاک فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي کافران به قسمونه کوي چې رم په دنیا کې او په قبر کې جنت تیر کړي چې کوم اهل علم وي مسلمانان وي
هغوی بوتي چې لږه تاسو خو ډېر وخت تېر کړی دنیا کې تاسو څومره ژوند تېر کړو قبر کې مو څومره تېر کړو په دې ځای کې به دا کافران شرمنده شي او د قیامت په ورځ د کافران دپاره به هېڅ قسم فایده او عذر او بهانه نه وي او بیا د قرآن کریم صداقت الله پاک ذکر کوي نو فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر ښکاره شوی دی فساد په اوچ او په لمده کې بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم په سبب دا کارونو چې کړي دي په خپل لاسونو لیذیقهم دپاره دی چې الله پاک دوی تروسه کوي بعض الذي عملوا بعض هغه سزا د عملونو د دوی لعلهم یرجعون دپاره دی چې دوی واپس را وګرځي ایمان او توبې ته قلتو فرمایه سیرو فی الارض تاسو ګرځي په ځمکه کې فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل تاسو ګورئ څرنګه انجام د خلکو چې هغوی وړاندې تېر شي کان اکثرهم مشرکین او اکثر د دې مشرکان فاقم وجهک للدین القیم پس قایم که ته خپل ځان دین برابر باندې من قبل ان یأتی یوم وړاندې د راتلو د هغه ورځې نه لا مرد له چې نشته د هغې دپاره واپسي من الله د الله پاک د طرف نه یومئذ یصدعون په دغه ورځ باندې به خلک جدا جدا شي د حساب کتاب نه بعد جنت او جهنم ته به لاړ شي من کفر فعلی کفر چا چې کفر کو وبال د کفر په ده دی ومن عمل صالحا فلانفسهم یمهدون او څوک چې عمل وکړو د نیکۍ فلانفسهم دي د خپلو ځانونو دپاره یمهدون تیاری کوي په جنت کې لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله الله پاک به بدله ورکړي کسان ته چې ایمان یې راوړو عمل یې وکړو د نیکۍ خپل فضل انه لا يحب الكافرین بېشک الله پاک مینه نه ساتي د کافرانو سره ومن آیاتو د خود قدرت د الله پاک نه یرسل الریاح لیږي الله پاک هواګانې مبشرات نذیرې ورکوونکي د باران نه وړاندې وليذيقكم من رحمته او د پاره دی چې الله پاک تاسو ته وسکي خپل رحمت ولتجري الفلك بأمره د پاره دی چې الله پاک او جاری دی کشته بأمره د الله پاک په حکم باندې ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون د پاره دی چې تاسو لوټي فضل د الله پاک او د پاره دی چې تاسو الله شکریا ادا کړئ ولقد رسلنا من قبلك رسلا الى قومهم او بتاقی سره موږ لېږلي ستانه وړاندې پیغمبران خپل قومونو ته فجاؤهم بالبینات فزید راتګ کړه خپل قومونو ته په واضح دلایلو باندې فانتقمنا من الذین اجرموا پس موږ هلاک کړه کسان چې کافران وکان حقا علینا نصر المؤمنین او دی لازم په موږ باندې امداد د مؤمنانو د کافرانو په مقابله کې الله الذي يرسل الرياح الله پاک غزا ته چلیږي هواګانې فتثير سحابا فسجتوي د هواګان اوریځي فيبسطوا في السماء پس الله پاک وروي دی لر پاسمان کې کیف شو څنګه چې الله پاک واړي ويجعله كسفا والله پاک ګرځوي دی اوریځ له ټوټه ټوټه فتر الودق يخرج من خلال فاستبني باران چې راوزي د درمیان د اوریځونه فإذا أصاب به من يشاء پس الله پاک کله چې ورسوي دا فإذا أصاب پسر کله چې الله پاک ورسوي به دا باران من يشاء چاته چې غواړي من عبادي د خپلو بندګانو نه اذا هم يستبشرون ناګهانه دا خلک خوشحاله شي وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين او یقینا دی وړاندې د دې باران د نازلېدو نه لمبلسین خامخا نا امیده فانظر پستو ګورئ له آثار رحمت الله نخو د قدرت د الله پاک د رحمت د الله پاک تا کیف یحیی الارض بعد موتها څنګه ژوندې کوي مړې ځمکې لره ژوندې کوي دې ځمکې لره پس د مرګ نه ان ذلک لمحیی الموتى یقینا د الله پاک ژوندې کوي به خامخا مړي هو علی کل شیء قدیر او د الله پاک په هر څه باندې قادر دی ولئن ارسلنا ريحا كجرم اوليغو هوا فرأوه مصفرا پس اوینی داخلك بالفصل تکزیر لظلوا من بعد يكفرون خامخابدو گرزی پس ددی خرابی دو زڑی دو ددی پسن انکار کونکی فإنك لا تسمع الموتى پس یقینا تنش اورولی کافرانو تا چی دیدی پشان دمڑو ولا تسمع الصم الدعاء او تنش اورولی کنو تبلنا اذا ولوا مدبرین کلت دیو گرزی شاکونکی
وما انت بهاد العمي تنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کو ان کے لندوتا ان ضلالت دبید گمراہینا ان تسمعوا اور نشک ولی الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون مگر چاہت ایمان لری پیدن زمون فزدی مسلمانان دی اللہ الذي خلقكم من ضعف اللہ پاک غزات چتا سے پیدا کر دیو کمزور قطر ابونا ثم جعل من بعد ضعف قوتا کہ اللہ پاک گرزو گرزوی پس دی کمزوری وارنا قوتا زوانی ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا بیا اللہ پاک گرزوی پس دی طاقت نہ کمزوری والے بڑا والے یخلق ما یشاء اللہ پاک پیدا کوي سچ اللہ واڑی هو العلیم القدیر او اللہ پاک ذات علم والا قدرت والا ذات ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون او یاد کا اور چھ قائم بک اللہ پاک قائم بش قیامت نو قسمون بکوی کافران ما لبثوا غیر ساعة بی بوئی چمن وقت نہ تیر کڑی په دنیا یا په قبر کی علاوہ د لک ساتنا کذالکم دارنگی کانوا یفکون دید حق نہ اڑول شی وقال الذين اوتوا العلم او خلق وقال الذين ويباكسان اوتوا العلم چغیت علم ورکڑی شوی دی والایمان ایمان ورکڑی شوی دی لقد لبثتم في كتاب الله بتقی سر تاسو جن تیر کړو باغ سکی چل پاکم لکل دی لا یوم البعث تر د قیامت د ورځې پوری فهذا يوم البعث پر د ورځ د قیامت دا یوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پیری فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا پس دا ورځ بعد پیدا ورنکیا کسان ته ظالمان دي فيومئذ پس پدا ورځ د قیامت لا ينفع الذين ظلموا پیدا ورنکیا کسان ته ظالمان دي معذرتهم د دې عذر نو د دې باندې ولا هم يستعتبون او نه بد دې سو رجوع قبول کړی شي یا بدوی ته واپسې د خبرې څخه توفیق ملو شي یا والله يستعتبون یا بدوی رجوع نکی اغکار تا چاگا بدوی قبل ولشی ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن او بدقی سرنگ بیانو للناس دا خلق دا پارا في هذا القرآن پدی قرآن کریم کی من كل مثل ہر قسم مثالنا ولئن جئتم بآیت کچر تراتگو کی دیتا پا معجزو دا دید طبیعت مطابق لیقولن الذین کفروا خامخاب وی کافران ان انتم نہیں تاسو الا مبترون مگر باطل وینکیے كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ہم دارنگے مہر لگو لگے اللہ پاک بزن دے کسان چغی نہ پیگی فاصبر پست صبر کو پیغمبر علیہ السلام ان وعد الله حق بشک وعد اللہ پاک رشتنی دا پہ امداد استاد دی په مقابلہ کی ولا يستخفنك الذين لا يوقنون او بحوصلی دن کی کمزور دن کی تال را کسان لا يوقنون چغی یقین نساتی واخر دعوانا